السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو مشهوره سندرغاړې نادیه ګل خپل خاوند په چاړه باندې حلاله کړه. خپل خاوند ورسره ډیر غټ ظلم وکړو. ملګرو خپل خاوند نادیه ګل په څه خبره حلاله کړه؟ اخر ور ټول حقیقت راښکاره شو. کو تاسو ځان د دې ټول حقیقت نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ. کو تاسو زمونږ چینل کې نوی وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو چې د پښتو کومه مشهوره سندرغاړې ده نادیه ګل، چې تاسو هغه ډیره ښه پیژنئ چې نادیه ګل مخکې د پښتو فلمونو کې هم کار کړی دی او د پښتو ډرامو کې هم کار کړی دی. نن سبا په دوبۍ کې د سټیج شوګانې هم کوي او د سټیج په شوګانې کې ښه ډېرې پیسې هم ګټي. د هغې چې کوم خاوند دی هغه په کور کې ناستی دی او بس د خپلې ښځې ګټه خوري. ملګرو کله چې نادیه ګل په کور کې ناستې وه نو خاوند ورته دا خبره وکړله چې ګوره ته به اوس د پیسو دپاره په دوبۍ کې غلط کارونه هم کوي، ځکه چې نن سبا زما خرچې ډېرې سیوا شوي دي. نو ښځه نادیه ګل ته خپل خاوند ډېر ګران و. خو نادیه ګل ته ویل چې ګوره زموږ په تا ته خو پته ده چې موږ د میاشتې 20-30 لاک روپۍ میاشت ګټو په دوبۍ کې د سټیټ په شوګانو باندې، بس په هغې باندې زموږ ګزاره روانه ده. زه ولې غلط کارونو ته لاس واچولم؟ خاوند ورته ویل چې ګوره هلته کې عربین دي او ته چې کله عربیانو سره د شپې میلاویږي نو تا له کم از کم 1500 درهمه درکوي. نو 1500 درهمه ډېر شی شو. نو ملګرو نادیه ګل او د خاوند به روزانه په دې خبره جنګ جګړه وه، خو چې کله به په دې خبره جنګ جګړه کوله اخره ور خاوند نه ډېره سخته غوسه ورله او نادیه ګل په مرۍ باندې چاړه کېښودله او د نادیه ګل نه یې سر کټ کړلو. خو چې کله موږ دا خبر واورېدو نو زه ډېر سخت خفه شوم، ځکه چې نادیه ګل سره خپل خاوند ډېر غټ ظلم کړی دی. ملګرو هغه ښځه چې خاوند په کور ناست وي او ښځه ورله پیسې ګټي نو مړ هغه ته پښتون وي. خو چې کله ما په خپله منصف سره په موبایل باندې رابطه وساتله نو منصف دا ویلي چې دا کومه خبره په سوشل میډیا روانه ده دا ټولې خبرې دروغ دي، دې کې هېڅ حقیقت نشته. څه زموږ داسې خلک چې هغه زموږ خلاف لګیا دي پروپیګنډه کوي، هغو لګیا دي چې دوی یوز کم شي، هغو لګیا دي چې دوی مینوال کم شي. خو منصف دا ویلي دي چې زما هغه خلکو ته دا پیغام دی چې تاسو زموږ د پښتنو په زړونو کې مینه نشئ کمولی، ځکه چې موږ سره پښتانه ډېره مینه کوي، خاص کر هغه مسافر پښتانه چې هغه دې وخت کې په دوبۍ کې دي او زموږ شوګانې ګوري، زموږ ویډیوګانې ګوري. موږ سره پښتانه ډېره مینه کوي. ملګرو هېچا له هم نه دي پکار چې هغوی یو داسې ډرامه جوړه کړي، ځکه چې داسې ډرامه څوک شیر کړي چې دا مړه شوه یا په خاوند په چاړه باندې حلاله کړه، ځکه چې دې سره د انسان زړه ته ډېر غټ تکلیف رسي. هېچا له هم نه دي پکار چې د مسلمان زړه ته تکلیف ورسوي، ځکه چې الله پاک ته مسلمان ډېر ګران دی او هېچا ته هم نه دي پکار چې هغه د مسلمان ته یو داسې تکلیف ورسي چې د هغه خپله زندګي ده چې هغه خپله زندګي نشي بربادولی. نو ملګرو په دا خبرو کې هېڅ حقیقت نشته، دا ټولې خبرې دروغ دي. داسې کسان لګیا دي چې هغو دغه پروپیګنډه چالو کړې ده او د هېچا په خبرو کې هم رانشي. نو ملګرو دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.